په هانګ سوپر سکسز کې د پاکستان لوبډله سیمی فائنل ته کوالیفای شو چې په کوارټر فائنل کې ساوث افریقا ته یو ډیر غټ شکست ورکړی چې د پاکستان لوبډله ډیر کم سکور کړو خو ښه بالنګ حسین طلعت کړی دی د پاکستان بالرانو په دغه سوپر سکس چې کم میچ دی په دې کې ډیر زبردست بالنګ کړو ساوث افریقا له په کوارټر فائنل کې شکست ورکړی دی او فائنل لا کوالیفای سیمی فائنل ته کوالیفای شوی دی مکمل سکور کارت سره شریکوم د پاکستان طرف بیټینګ چاخه کړی دی بالنګ چاخه کړی دی د ساوث افریقا کھلاډیان به هم وګورئ چې ساوث افریقا هانګ سوپر سکسز ته کم کھلاډیان را لګلي دي انټرنیشنل کھلاډیان دي لوکل دي هغه هم په دې ویډیو کې خبره کړو منه بیټینګ پاکستان کړی تاسو لا په سکرین باندې سکور کارت کاری جوړو منه بیټینګ پاکستان کړی چې 105 رنونه جوړ کړیو درې کھلاډیان اوټ شپږ ورونه اخکاره خبره ده چې مکمل والیو محمد اخلاق پکې خپل بیټینګ کړی 16 بال 53 رنونه د دې سوپر سکسز رول داري چې څوک کم بیټسمن د 50 نه زیات رنزو کې به ریټایر کیږي نو محمد اخلاق چې هم 50 وهله دی نو غینه پاس ریټایر شوی دی بیا آصف علي پړومبني بال باندې اوټ شوی دی چون کې نورو میچونو کې آصف علي ښه سکور کړی فهیم اشرف کپتان هم پړومبني بال باندې اوټ شوی سکور نه کړی حسین طلعت زبردست بیټینګ کړی 11 بال 27 عامر یامین 6 بال 18 شهاب خان یو بال یو رنز کړی د پاکستان ټوټل سکور چې کم دی 105 چې پکې آصف علي نه دی چلیدلی فهیم اشرف پکې نه دی چلیدلی ټوټل سکور 105 درې کھلاډیان اوټ شپږ ورونه مکمل وخلی دي د ساوث افریقا طرف ایوان جونز یو اور 14 رنزونه ورکړي د پکې دوه وکټې مشتي ښه بالنګ د کړي سمټس چې کم دی یو اور کې 25 میتیو بوس 2 اور 30 رنزونه سوین پول یو اور کې 14 رنزونه ښه بالنګ دم کړي جیک سینم د یو اور کې 13 رنزونه ورکړي دي بیا ورپسې د ساوث افریقا بیټینګ چې کم دی دوی ورپسې په شپږو اورونو کې 88 رنزونه کړي 88 رنزونه کړي او د میچ په 14 رنزونو باندې بایللې د پاکستان نه د ساوث افریقا سره چې کم سکور کارت دی هم تاسو له سکرین باندې ښکاري جیکس سایمن 3 بالونو باندې 15 رنزونه کړي دي جے جے سمټس په 3 بالو 6 رنزونه اوپنران کمپلیټلی فیل شوی دی 1 ډاون بیټسمن او 2 ډاون بیټسمن ښه بیټینګ کړی دی مودوري 10 بال 14 رنزونه ایون جونز 13 بال 41 سوین پول یو بال 0 د پړومبني بال اوټ شوی میتیو بوس چې کم دی 6 بال 15 رنزونه کړي د پاکستان نه طرف شهاب خان 2 اور 23 یو وکټه ښه بالنګ کړي عامر یامین یو اور کې 14 رنزونه وکټ هم پکې وشتي فهیم اشرف یو اور 14 وکټ پکې نه دشتلی حسین طلعت 1 اور 17 2 وکټ پکې شتلی آصف علي 1 اور 15 وکټ هم نه دشتلی ټولو بالرانو ښه بالنګ کړي دي او حسین طلعت پکې ښه بالنګ هم کړو 2 وکټ شتلی یو اور کړي ول رنز ور کړي دي او سکور پکې هم ښه کړو نو په دې وجه باندې آصف علي په دې میچ کې مین اف دی میچ هم راغلی آصف علي نه سوري حسین طلعت په دې میچ کې مین اف دی میچ هم راغلی دی چې 2 وکټ شتلی دي او 27 رنزونه کړي جی نو پاکستان دا کوارټر فائنل ساوث افریقا سره چې کوارټر فائنل پاکستان وګټلو پاکستان سیمی فائنل ته کوالیفای شو او د ساوث افریقا ټیم که تاسو کتلی نو سداسې غټ نوم پکې مال ښکارا نه شو دې نه علاوه تاسو وګورئ دا کمپلیټ ټیم دی د هغې چې داسې غټ نوم پکې نشته دی نو پاکستان لوبډله چې کوم دی سیمی فائنل ته کوالیفای شو سیمی فائنل چې کله وشي په هغې باندې به سره انشاءالله کمپلیټ ډسکشن کوم ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام